ها جنگي او عجیب روایت ته عجیب روایت چاته چې تیزه خبره وشوه کې دې شي مور یو کې ګوره د مور داسې اټم دی کنه مور خپل الله دې ما سره چانم نه اخلي او کتل دي چې الله دې مغفرت نصیب کړي دا اټم مارکیټ کې ملاويږي نه مونږ مدینه منورې کې یو مال تلاړو لکه دلته امتیاز مال دی الته باندې مال وته پاندا نو باندې وته باندې زموږ سکارو نو ډرایور موږ سره نو هغه ماته چې مولوی سي ناشنا خبره ته کوم ودا دکانو ګوره د بټو دکانو پرسونه وجه زه یو ورځ راغم دکی په پوره شو کیس کې یو پرس پروت دی نو ما دا غي پښتنه وکنه ما ته عربو چې روح مو ته بکم هاده چې روح زمانه مو ته چې جیو سره زه د ریټ ته پوس کوم ما ته چې نشي غسته کنه زه خدای پاک مو ته چې ریټ خورا ته وایا ما ته چې دا یو پرس په 900 ریال له 900 لتا 76 77 کې ضرور کې 60 65 هزار لګ بګ جوړیږي حیران شوم ما دا غنه ته پوسو کو چې د دې یو پرس قیمت دومره زیات ولې دی وی اگر ته وي چې کمپنی نے ایک ही बनाया है कंपनी हम यो जोड़ कर दे और नहीं बनाया मोर यो वी खा प्लार यो वी शुक्र उबा सोच सोचता मारटी मां भी इज्जत कई मां तो खबर कई जमा इंतजार कई जी हां यो امام بخاری سے بھی واقعہ نقل کړی زه بار بار عرض کوم کنه جی زه تاسو له قسم ورکوم چې زما د بیان نه بعد ک بازار کولو نو ځان لګوره دوه تسبیح واخلې زه تسبیح منکر نه ما تدري یو سړی راغلی وغه داسې خبرو کې چې مونږ کو ذکر نه زه چې عرض کوم کنه جو رخ الله کو لینے کا رخ مور دی جاڑی او حضرت سے پسردی کے پروتے نہیں الله نہیں ملے گا مور دازه دردیږي او یو واجب خبره تاسو ته کوم کې دې شي چې مور زړه خوږيږي خو هغه اظهار نه کوي دام کې دې شي کې دې شي چې هغه اظهار نه کوي زه په سکول کې شرارتي الګ ما ته خیا دیږي ما د پلان ډیر وال کړل دي خو کله مور نه دی ویلي چې دا شکل بیل کا کنه بس ته د مونږ تم کو یاره د شرارتونه ډیر کوي نه خشه ما ته اوسم یادېږي چې خشه وو اب مور یو طرف ته خو چې شکل برازي هغه وخوري ما ته والد سره وی استامور لیونه شوی دا ریونت کې بنه هم یاشته بعد مونږ راتلو مې څه چل شو وی چې وخه کېږي په دسترخوان باندې وی دا بغوخه ته پجړش چې فروټ کېږي دا به فروټ ته پجړش یا خدای پاکه نو دا ځړه خبره ده وی چې نه کنه شکل بغوخه خړلې کنه به خړلې هغه فروټ خړلې کنه به خړلې جی نو امام بخاری سے بھی واقعہ نقل کړی دا چې د مور ډیر خطرناک وي ګوره په حق باندې لګي خیر دی الله دې موږ نه اخلي اس پته نه لګي یا به زمخ کې یا به دمخ کې د مور د پر برداشت وکړو کوئی بات نہیں چلنے دو چانه دو خیر دی امام بخاری سے فرمای جریج بنی اسرائیل کې الله والا ولګي عبادت کول او مور راغلا یا جریج اوس د منس کې دی نه دوله جواب ورنکو هغه مور بیا وې یا جریجا دی بیا وې پړه کې چې امي وصلاتي یو طرف ته مور دا او بل طرف ته منځ دی فاقبل على صلاته نذا دا منځ وځ پوره کم پدریم ځلې بي بیا وې جریجا ما ته متوجه شه نو د بیا پړه کې وې چې امي وصلاتي یو طرف ته مور دا بل طرف ته منځ دی فاقبل على صلاته ذخیر دی دا منځ پوره کم وی دریزل چې مور आवाज ورکو او دریزل د مور له توجه ورنه کانو ځکه تاسو کوما چې دې څه کې لګیاو چې دې څه کې لګیاو مونږ کې لګیاو خو د مور دومره خطرناک ده چې الله تعالی مونږ یو طرف ته کو چې اول ول مور خیره لګي بیا به مانده سره ګورو ته نماز کا اجر ملے گا لیکن ماں کی بدعا ضرور لګي اخو بوډه هغه چې واپس روانه شوم لاسونه چت کړو ویلا اماتک الله حتا تنظر في وجه الممسات جریجا مرګ نه مخ کې در باندې الله د زناکارو خو مخونه وینا تا خبره وکولاړ دا په دې جګړه نه دی ماشاء الله ما خو یو ځکه وکتل مور نه د بجلی بل غسته کیا بات ہے آپ کی چاته غسته دا هغه حضرت ته دا هغه موصوف ته چې او خويند یو د نو مورې مفتیانو باندې سړی ته ورشه مفتی صاحب نه وظیفه راوړه یاره چا ویلي دي چې مونږ تبلیغ نه مخکې په خپل پیر بابا ته تلو تبلیغ کینو لګیدل ماته یادېږي زمارونه نو ورور مې دی وخت چې پیر بابا ځکنا ته زیارتونو ګرځي کوم مفتیانو ګرځي دا به ګرځي دا هغه مور ده جی ها به چې کله دا پیدا شونه د مور یو خوشحالي وګوره جی او بیا حادثه داسې وشوه چې پلار وفات شو نو بیا په شپږو کورونو کې د مور د نیازبینتوب لپاره کار کوي چې د ضرورت پوره شي د په سکول کې چا نه کم پاتې نشي د په مدرسې کې چې د سکون وي چې کینه د کونډې زیا کینه د پلار دې مړ رې ساده کپړو ته وګوره
شپږو کورونو کې کار کوي او ماښام چې ستړي راشي کنه اشاپورو کې زمونږ د کورونو نه د خانانو کورونه سالنې مراغستي نه کېږي دي او شپږ جنې کې دي او یو ماشاءالله حضرت فاروق صاحب دی پرون یو سړی سره ناستو ما جړلې وی جی که زه خوراک کوم بیا مې بچو ته نه رسی वैसे उनके साथ बैठ जाता हूँ मोर हम दासी कहीं ये वेलम और कई बच्चे तू फरक ना बच्चे अब मशरफ हुई ذکر لگا سوچ کو مرا गुनाह कबीरा दरो गुनाह कबीरा تاسو په تشته جی درو ګناي کبیره ده یو هستی دا سیده چې دا دروغ مو بیا هم جنت ته ځي هغه مور ده دروغ وای بیا هم جنت ته ځي امي تم خورا کنه اوس امي ته پته ده چې سلور روټه خان صاحب کور والا راکړي او دا دوه ته دالي راکړي دا د شپږو ماشومان کې کزه خورم نو دوه سوي بچي زه خو مړایم مال ته خا یوز مې بیبي نه تاسو کومه بیبي سټیم نه هټیم پورې کار کې یو بچي بس ماسپخین نو درېګم ما دیګر ځانه پورې 55-56 साल उम्र में स्त्री कोम माजी स्त्री रवा वास्ता से केना सा फॉलो कपड़ो जमा काटन वी कने जी ओबो प्याचो स्त्री का कसम ने जमा लाम दर्द शुरू को यो घंटा स्त्री मानस को बोले अगा बेबी वाला बच्चो द पारा दे हजरत द पारा चेहरा दे चिमा खाम राशि अख्तर रवान दे नो खाना नो तो ये जी तासो बातन खाम एडवांस कराना कई मशमून लबी कपड़ी नो दा मोर नो मोर मुंज अल्लाह रुस्त को ए और मोर मक्के का कली की चरता زنا وشو هغه نه ماشوم پیدا شو بادشاہ دیندار او بادشاہ ته پته ولګیدا هغه راو غوښته سره د ماشومه د دې سګړي دي اوس هغه سوچو چې دا تهمت پچاو لګوم نو فورن وی در سره جوړې دا کار کړی اوهو دومره لوی بزرګ او دا کارونه کوي اوه د موسی معته فوجانو ته ورشه کور له وګورځه کمره په کشکول راولې د په کشکول باندې جیر روان کړی فوجان ولاري کې یوزي کې د په خندار شو جوړې په خندار شو چې کله مخامخ نو هغه بادشاہ ته تاسو کو دا سګړي دي اما شوم د زنانه په غیږ کې و نو دوی وی چې زه بنم دا ماشوم وي نو دا څه شهادت ګوت نه کوم ماشوم پښتو کې ورو مم مننت دا چا بچي اما شوم انا من راي البقر عدالت چې غواګانی سره کنه جی هغه زما پلار دی ته خو نه کنه ته پاکه اوس بادشاہ ډیر متاثر شو وی جی انا جعل صومعتك من ذهب ام من فضه ام من حديد حضرت هغه کوټنه د سرو زرو جوړ کو د سپینو زرو جوړ کو کده اوس پنه دوی اجعلوه کما کان مړه خټینه جوړ کې بس ما پرېګه دا فوجان وی چې دا سیمه پرېګه ته پوښتو کده خندل ویل ولاره کې هغه د ذلت زو حضرت زما د فوجان وی چې تاسو خندل وی چې او بالکل تاسو محل ته دولار راځي یو صفا ستر لاره یو د زناکار او خذلاره تاسو فوجانو زه د زناکار او خذ په لاره باندې راوسم او ټول خزي په ورونو کې ولاړ او ما ټول ته قتل ما د خپل مور خیره را یاد شو جوړېدا مرګ نمخ کې در باندې الله د زناکار او خذ مخونه وینه تعویز کوم سره کور کې پروت ته کنه یو صحابي راغو او باندې قال الجهاد یا رسول الله لا سره جهاد لزو کوم څنګه راغله یمن راغله نبی رسول الله فرمایل حي ابواك مور بلار رشتہ ویجی आओ نبی رسول الله فرمایل ان الجنه ثمه جنت خو ته په یمن کې پرې خوي मेरे साथ क्या लेने आए हो यो बल صحابي راغو لجی فخر ترکت ابوي يبكيان يا رسول الله شراوتم مور مم جړل بلار مم جړل بس جهاد لتا سرزم شهادت می خوخته نبی رسول الله فرمایل ارجع اضحكهما كما ابكيتهما واپس شه هغه او خنده وسنګ چې هغه جړل تمور پلار جوړول اونې هسا کې او شاباش کومي معاشره کې چپلار پسرو سترګو جاړي فرشته نه آएंगे خبر کیږي بنا د سپینو ډکو الله ډیر خاطر کوي دا پلان نه دي چې کلم حرم تلاړ سما خبره کوم وګدنه شو ها پوره کوم کنه بس ختم کوم سو ها وګوره جی یو ځکه دا خبره وکنه دا مجمنه ده ز قسم خورم مولوی صاحب دا کیمرا لګولې ده سوشل میډیا نه خوم الحمدلله سنت ته نږدې ده چې وسیم زما خبر اوري امیر صاحب ته امیر صاحب دي ته کا دي ته کا پدې باندې وعده ده زنه مجمع غنیمت غنم زم کې دې شه الله تعالی د دې په ذریعہ سره زما اصلاح او زما یقین دی ایمان دی ٹھیک شو جی نو دې کې زما بیان او بابا وغیرہ پاس دوی چاول یې خښوي نو مې بابا دا مرګري چاول نه دی راغلی نو اوس ما یو تعالو کا غالبا چاول شته بګی کنه خیر دی جی خیر دی چاول خو موږ روزانه خورو افطاری کې خورو کنه خورو ازما درد لګور خیر دی هنه جی د پلار الله حدیث شریف کې زمونږم کوم یو ترمامیټر د تاسو لپاره کوم مونږ د الله نبی را کړی دی مونږم کوم تهجدم کوم تلاوتم کوم ذکرم کوم عمرم کوم حجم کوم اور دینی کار کوم مفتی میاں عالم میاں ماشاءاللہ خلق می عزت هم کوي الله راضی ہے کہ نہیں ایسے څنګه بدلږي د دنیا ملاوي دل د الله د رضا کېدو دلیل نه دی د دنیا نه ملاوي دل د الله د خفقان دلیل نه دی الله راضی ہے یا نہیں نبی علیہ السلام فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد راشه لك خپل کورتا او پلار وګورا کپلار دی راضی دی الله راضی دی
وسخط الرب في سخط الوالد. او کپلار دنا خفه دی کنه نو بیا سي سجدي ما لگاو پہله اوسه راضي کرو پہله باب کرو او د پلار خيري اوهو زه یې ته مرګره بوتلم نو بیا بیان او شو لکه داسې چې کله تلو مسجد مخې دی نو جوان ناس د لاسونه داسې کړو الله کې نام په الله کې ګاډي کې راته نو جوان مولوی صاحب وزما زمونږ ذاتی په دیمینه بازار کې درې بلډینګونه دي غټ غټ الحمدلله اولید سے من تاسو ته بیان کې ناستو د بهر چې خیر غوښتو کنه جی دا نو جوان مې یاو جاو ودا زما مشر ور دی او ولي وې دې ته پلار خیری کړی چې مړه الله دې ذلیل کا یو مرګري ماته صفاتم شو یعقوب امیر صاحب الله دې وبخي وې مولوی صاحب دعا وکړه بچې مې لیونه شو مې صاحب څنګه لیونه شو ټیک ټاک وې یو ډاکټر پینې پويږي یو طبيب پینې پويږي لیونه څنګه شو وې دې تنګ کما او تقلینه خیری وته چې بچي الله دې لیونه کا غلیونه شو د پلار خیری الله نه ورځي نو به ان شاء الله نیت کو سینن بعد مور پلار باندې خفه کوم ٹھیک ته ان شاء الله